مضافاتو کې کار نه کیږي. ملک صاحب دی دا ډبل سټینډرډ دی، تاسو سره وسایل نشته، څه وجه کیدی شي؟ ملک صاحب ستاسو د کور سره په مټه مغلخیل کې خواته یو پل جوړیږي، د هغې دپاره کټ اچولی شوی دی، چنده ورله غوښتلی کیږي. تاسو ته د دغې پل پته نشته دی، ستاسو په نوټس کې نشته که نه؟ تاسو دومره بېبسه یې چې ستا د چنې شاته چې کوم پل دی هغه هم په چنده باندې جوړیږي. نو څنګه ګڼئ چې بیا تاسو له ریزاین ورکول نه دي په کار چې سړی هم د جیل نه راونه ویستو؟ صاحب تاسو باندې یو اعتراض دا کیږي چې دی په میرو کې کارونه کوي، په تنګي کې نه کوي، څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خبره ده چې دا هر سړي پرایورټي دی چې هغه کار وکړي چې هغه ډېر اجتماعي او ډېرو خلکو ته پیدا رسي. دا روډ چې کوم دی د 2 تحصیلونو په منځ کې لینک روډ دی او دې باندې ډېر زیات ټریفیک دی. 2 تحصیلونو امدورق ته د شب قدر او د تنګي او بلکې دا هغه دغه پورې درګۍ ته چې څوک ځي او ملکنډ ته ځي او پکې سوات ته ځي، نو دا روډ استعمالیږي. نو دا ځکه په پرایورټي باندې دی چې د دې کې دا روډ چې کوم دی دې باندې امدورف ډېر دی. دا څه خبره نشته چې شومنډ د دې نه علاوه په کلو کې روډونه شوي دي. حاجي صاحب بیرته بیا تفصیلي مو وایي، خو دا د میصب ګړی روډ ته یاد کو غالبا دام شوی دی. دا د دغه والا چې کوم دی د میرزا ډېر والا روډ دی، تاسو وکته چې موږ په څه سپالټ واچو، نور به هم کېږي انشاءالله. څومره د کلو کو روډونه چې دي په هغې باندې لګي، دوی پکې ډېر کار دوی هم کړی دی. زه هم پکې خپل کوشش کوم. زما اوس د 14 روډونو ټنډر شوی دی، د 14 روډونو زما صرف ټنډر شوی. کې شپږ دي، که روډونه تنګي کې دي، چې شپږ روډونه په شب قدر کې دي، او نور دا کم روډونه چې تا یاد کړم دا دته پوره پته ده ځکه چې دا روډونه شوي. ملک صاحب ستاسو د کور سره په مټه مغلخیل کې خواته یو پل جوړیږي، د هغې دپاره کټ اچولی شوی دی، چنده ورله غوښتلی کیږي. تاسو ته د دغې پل پته نشته دی، ستاسو په نوټس کې نشته که نه؟ تاسو دومره بېبسه یې چې ستا د چنې شاته چې کوم پل دی هغه هم په چنده باندې جوړیږي؟ نه جی داسې خبره نه و. دغه ځای کې موږ فرش جوړو، فرش هم جوړو، کلي والا بند کو، فرش یې نه پرې غوسته. وایي چې موږ ته پل جوړ که، ما سره وخت کې فنډ نه و، بې حکومت ختم شو. په ړومبي کال کې اریګیشن کې ما ته فنډ میلاو نه شو. اوس په دې دویم کال کې راته صوبایي حکومت ویلي چې تاسو موږ اریګیشن کې فنډ درکو، او چې کله اریګیشن کې ما ته فنډ راشي نو دغه پل ما په پرایورټي اچولی، ځکه چې زما د کلي خوا ده به کېږي. صحیح. ملک صاحب یو اخري سیاسي سوال درنه کوم. په فروری 2024 کې د 804 په نوم باندې ووټ واخیستلی شو د خان د رهایۍ لپاره. یو نیم کال تیر شو، نه خان راووتو، نه د خان د رهایۍ منظم کوشش وشو. په پارټۍ کې اختلافات دي، مقابله بازي روانه ده. چې ستاسو په خپل میز کې دونه تفریق دی، نو څنګه ګڼئ چې بیا تاسو له ریزاین ورکول نه دي په کار چې سړی هم د جیل نه راونه ویستو؟ ګوره داسې خبره ده که نه چې سټیټ سره او ریاست سره جنګېدل دا ډېر مشکل کار دی، آسان کار نه دی. او بیا چې کله ریاست ظالم شي او جابر شي که نه، او د هغې نه د موږ خو دا خیل و چې زه موږ دغه پاس د اوټ موږ ته میلاو شي، موږ به په اسمبلۍ په فلور باندې خان دپاره اواز اوچت کړي او سټیټ او ریاست ته به احساس ورکو. بدقسمتۍ نه دا چې د اسمبلۍ په فلور باندې موږ اواز اوچتو نو هغه سپیچ زموږ میوټ کېږي، او په هغې کې موږ ته هغه ټیم هم نه راکړي، او که ټیم میلاو هم شي نو سپیچ هم رانه میوټ کړي. بیا د دې نه علاوه که څوک دا وایي چې پی ټي آی څه اقدامات وکړه د خان د رهایي دپاره، پی ټي آی به یې 4 ځل دومره غټ جلوسونه په اسلام آباد باندې ورل، اسلام آباد کې وکړه. اخیری ریاست را پاسېدو په 26 نومبر باندې. دا چېرته زموږ سوچ کې هم نه وه، دا زموږ خیال کې هم نه و، دا زموږ وهم کې هم نه وه چې داسې یو کار به ریاست کوي چې سټریټ فایرنګ به په خپل ورکر باندې کوي. او بیا پکې په 26 نومبر باندې 16 ورکران شهیدان شول، 200 ورکران یې ویشتل. هغه نور الله جون ورکو کې څوک په دې مرۍ لګېدلی او څوک په سینه لګېدلی، هغه هم مړه دي. نو ریاست دې حده پورې جبر دا وکړو. اوس زه ورکر ځان سره بوزم، حاجي صاحب ځان سره بوزي، او پرس که پردی بچی دی، ورکر دی زما دپاره قابل احترام دی، ټول د خان په مینه کې وځي. خو چې هلته په سټیټ راپاسي یو ګولۍ ولي نو زه هغه مور پلار دپاره خو بیا زما فیس کول ډېر زیات مشکل شي. نو موږ په دې پوه شولو چې دا سټیټ چې کوم دی ظالم دی، دا جابر دی، دا نه احتجاج مني، دا نه جلوس مني، دا یو سیزم نه مني، دا نه عدالت مني. بیا 26 امنډمنټ وشو، زموږ دا وس کېده چې 75 کروڑ روپۍ افر صرف ذاتي ماته کړی، دا زه په ان ریکارډ وایم 75 کروڑ ماته کړی دی، خو ما خپل ضمیر سودا نه ده کړې. 26 امنډمنټ نه پس دوی دا دغه وکړه، 26 امنډمنټ نه پس دوی عدالتونه قبضه کړه. نو اوس عدالت کې ماته انصاف نه میلاویږي، په احتجاج ماته انصاف نه میلاویږي، په اسمبلۍ کې ماته انصاف نه میلاویږي. د اسمبلۍ نه زما لیډرشپ ټول نه اهله کو، زما د اسمبلۍ نه منیز چې ته نو ماته د یو تاسو راته یو لار داسې وښوئ چې خان به په دې طریقه راخلاصي. ام پی اے حاجي صاحب را سره ولاړ دی. خالد حاجي صاحب دوی نه یو سوال کوم. حاجي صاحب تاسو باندې یو اعتراض دا کیږي چې دی په
دایرو کې کارونه کوي په تنګي کې نه کوي څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره یو اعتراض کول یو په ګراوند ریالټي کتلي که ته خامخا د اعتراض زه به ته به راسه شو ستا د میډیا به مې او زه به مې او ته به مې دا عوامو اعتراض دي زمانه دی. خیر دا خو ګوره عوامو اعتراض دی په خبره باندې پوه شوې په تنګي کې بیوټیفیکیشن روان دی په تنګي کې روډونه روان دي په خبره باندې پوه شوې دا دی د ابازۍ د مین روډ روان دی تا د میسیب ګاډۍ خبره وکړه په میزاډیر یونین کونسل کې 3 روډ دي یو د بي آر ګاډۍ روډ دی په خبره هغې باندې تقریبا کمپلیټ شوی دی پورې پکې اسفالټ هم شوی دی بل چې کم دی د دلدار ګاډۍ روډ دی پکې 2 کیلومتره شوی نور چې کم دی په اي ډي پي کې اپروو شوی دی تللی اپروول لتلی دی دا میسیب ګاډۍ روډ چې کوم دا اي ډي پي ته تللی اپروول لتلی دی نو دا خو په ګراوند ریالټي ده. نن سبا ما خو ته کلیر کټ خبره وکړه چې د دې خلکو چې کوم دی دغه بالکل هغه په خپل کنټرول کې خپل هغه ذهن چې څوک غواړي چې دوی داسې کېږي لګی دی یو طرف ته فیډرل لګی دی د دوی مخالفت کې فنډینګ نه کېږي دلته لګی دی په ګراوند باندې څونه کارونه کېږي. بل زه ستا په وساطت سره دا چیلنج در کوم په دې 400 کې یا په نورو ځایونو کې زما د حلقې سره زموږ د حلقې چې کوم دی دې سره کمپیریزن وکړه چې څونه ډیولپمنټ کار په بل ځای کې شته که سره په تنګي تحصیل تاسو دریم ظلم دی که نه؟ نو دریم ځل خو زما دی په خبره باندې خو هر ځل کې به راته ګوره زما چې کله دریم ځل شو په خبره باندې پوه شوې ما سره لومړی زه چې کله MP شوم نو ما سره ډکي او مندړی و چې هلته ډکي او مندړي کې زما کم ډیولپمنټ وشو په خبره باندې پوه شوې نو هغه مندړي او ډکي چې کم دی هغه یې مانه لر کړل په خبره باندې پوه شوې. دویم الیکشن کې چې دا کومه حلقه وشوله نو هغه په خپل ځای باندې ټیک پاتې شو لکه دا نور لکه په دویم کې میرزاډیر او دا ابازۍ او دا شرپا او دا رالاله په دریم کې چې کوم دی چې زما کم ټول فوکس او کوم زما ورکینګ او کوم هلته ما ډیولپمنټ کړی په ریجن کې نو په دریم ځل کې هغه په دې لیمیټیشن کې هغه لرکو واحد صرف زما په کنسټیچوینسي پسې یا په ما پسې دا ټول چې کوم دا لکه د دغه تاویږي چې په څه طریقې به د موږ کمې مخې ته به راولو یا شکست ګوره کمې په هر انسان کې به دا بیډمټ کې دا یو څو کم پوره نه خو حتی تلوسه کوشش دا کو چې کم از کم هغه خپل کمې چې کوم نه پوره کو او کمې به هم راځي کمزورۍ به هم راځي هر قسمه په انسان کې څوک دا نه چې زه هلې کولې ما زه قابل یم یا 100% زه پرفیکټ یم موږ هم خامخا کمې خو کوشش هم دی چې کم از کم شی ډیلیور کړو. ناظر MBA صاحب اخري سوال درنه یو کوم تاسو په حلقه کې یو پول په چندو باندې جوړ شو تاسو ته ډېره خپته ده دغه ته به څنګه جواب ورکوئ؟ خبره وره دا کومه کازوی چې تاسو یادوئ دا په ګنډیري کې چې کومه کازوی ده دا په 2008 کې جوړه شوې ده اوس په دې باندې کنفیوز یم چې دا مولانا ادریس جوړه کړې وه که هغه ټیم کې فضل امین باچا ناظم دا هغه ټیم کې جوړه شوې وه د هغې نه پس په خبره باندې پوه شو په 2022 کې سیلاب رالو هغه ټیم نه پس بیا زموږ حکومت چې کوم په ایمرجنسي کې په وزیر اعلی باندې دغه ما ډیکلیئر کړی وه د هغې نه پس بیا په اپریل کې رالو اوس رالو اوس چې کوم دی هغه ټیم کې موږ سره متبادل هغه شان کې فنډ نو ځکه چې نن سبا د کازوي دا یوازې یو کازوي نه ډیمیج شوی دا کازوي چې کوم دی په لاټمن کې کازوي ډیمیج شوی ده په شیرپاو کې ډیمیج شوی ده په شیرپاو کې چې کوم دی فلټ امپیکمنټ چې کوم دی دا لکه خراب شوی دی په خبره خو د هغې دپاره لګی دي په PC1 لګی تیاریږي انشاءالله دغه کازوي چې کوم دغه کازوي به هم جوړو د هغې نه پس چې کوم دا شیرپاو کې چې کوم ډیمیج شوي فلټ انشاءالله هغه به هم جوړو خو دا داسې خبره نه چې کم از کم نن سبا یو سړی راشي او خپل یو پروجیکشن پې وکړي یا خپل دغه پې وکړي ته د دې ته ګوره چې دا په کم ټیم کې جوړ شي سیلاب خو هغه ټول روغ بنیر جوړ انشاءالله د کرش ماشینانو د پول خبره کوم تاسو ګنډيري باندې خبره وکړه په چندو جوړ شي زه ګواه یم چندې ول غوښتلی شوي هلته کې اوس هغه جوړ شو ګوره زما یو خبره وره د دغې خو جوړ شو په خبره باندې پوه شوې کرش ماشینان چې کوم دا ټول زموږ په دغې نن سبا چې ته یو کازوی جوړې یا یو دغه جوړې نو کم از کم نن سبا د یو کازوی د 4 نول د 5 کروڑو پورې چې کوم دی اسټیمیټډ جوړېږي په خبره باندې پوه شوې دې ټیم کې एकदम ایمرجنسي رااله خبره باندې پوه شوې تاسو د ایمرجنسي هغه شان کې متبادل چې کم از کم یو خو هغه چې صوبایي لیول باندې یو ډېر غټ هاي لیول باندې یو دغه افت راشي دغه ګورنمنټ دغه کوي خو چې کم لوکل لیول باندې نو کم از کم دا به په خپل ADP سکیمونو کې به دا ته ریفلیکټ کوي ADP کې به دا ته اکاموډیټ کوي نو انشاءالله دغه کازویګان یوازې دا ما چې کوم دغه ذکر د هغې نه علاوه د تاسو چې کوم دی انشاءالله دا زموږ په نظر کې تاسو د میډیا په وساطت باندې هغه ټول شی چې کوم موږ